الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم. دا د قرآن کریم په 114 سورتونو کې آخری سورت ده. دی سورت ته سورہ ناس وی، د خلقو سورت. ناس خلقو ته وی، نو دا د خلقو سورت ده. یعنی معنا دا ده چې په دې مختصر سورت کې 15 ځای ذکر ده ناس راغلی دی. 15 ځای او دی کې د خلقو شرافت او کرامت ته چې په نزد د الله باندې په ټولو مخلوقاتو کې څوک ډېر زیات عزتمند دي، نو ان اکرمکم عند الله اتقاکم دی. او زمونږ دی دغه ته اشرف المخلوقات انسان ته وایي. اشرف المخلوقات. نو په دې وجه باندې دلته د انسانانو ذکر 15 ځله راغلی دی او هر ځل د بل نه بدل دی. هر یو د یو مستاق دی بل. د دې وجه نه دا لفظ راواګستی شو، دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو. مکی دی، د هجرت رسول الله نه مخکم نازل شوی، بلکې دا مختلف پی دی. یعنی بعض خلک وایي دا مکی دی او بعض وایي مدنی دی، او بعضې د قرآن داسې صورتونه دي چې هغه نزله مرتین دي. یو ځل مکه کې نازل شي، بیا مدینه کې نازل شي. دا صورتونه دواړه هم دا قبیلې نه دي. په مخکنی صورت کې د الله نوم یو ځل اخیستی شوی و، رب الفلق، او پناه د څلورو شیانو نه په هغې باندې حاصله شوې وه، چې من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. او نوم د الله یو ځل اخیستی شوی چې رب الفلق. او په دې صورت کې د الله نوم 3 ځله اخیستی شوی دی، او د کوم شي نه چې پناه حاصل و هغه یو دی. خو دا یو دی، خو د بلا زوی دی چې هغه خناس او ابلیس دی، چې دا دنیا یې ټوله په د ګمراهۍ او د بېدینۍ په لپیټ کې ورکړې ده، او په کروڑونو په اربونو انسانان د جهنم خشاک ساز کړي دي. اقا یو شي نه پناه حاصلوي. نو د الله نوم ورته 3 ځله ذکر شوی دی. 3 ځله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې. الرحمن چې بے اندازې مهربان، الرحیم زیات مهربان دی. قل او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اعوذ برب الناس، پناه حاصلوم پر رب د خلکو، ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دی، الہ الناس معبود د خلکو دی. د څه شي نه پناه حاصلې؟ من شر الوسواس، د شر د هغه وسوسه اچونکي، الخناس چې هغه پټیدونکی دی، ریوس ګیر لګونکی دی، الذي هغه وسواس خناس، یوسوس فی صدور الناس چې هغه وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې، من الجنة والناس. دغه خناس د پیریانو نه هم دی او د انسانانو نه هم دی، د دواړو نه دی. دا ترجمه وه.
قل مې درته ویلي چې کوم ځای کې په قرآن کې راځي دې کې اثبات د نبوت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې وجه دا ده چې قل ته ووایه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ته ووایه نو ته ولې ووایه ته زما رسول یې که نه ته زما نبي یې ته زما رسونکی یې ما نه پیغاماتو لره او اعوذ صيغه د واحد متکلم ده د عاز یعوذ نه عاز یعوذ د نصرین سرون دا باب دی او معنی پناه حاصلول دي اعوذ بالله منک او پناه پچا حاصلو برب الناس پر رب د خلکو باندې رب په معنا د خالق باندې هم راځي رب په معنا د مدبر باندې هم راځي او رب په معنا د تربیت کوونکي باندې هم راځي المصلح او د رب بشمار معناګانې دي او رب یربو دا په معنا د تربیت کولو باندې دی یو اوږده غوندې ترجمه مونږ په دې ګریمر کتابونه چې مونږ ویل نو طالبانو ته همدا کوله چې رب هغه ذات ته وایي چې رسوي مخلوقاتو لره کمالاتو خپلو ته په درجه درجه باندې دا د رب ترجمه ده او ناس دا خلکو ته وایي دا څونه مخلوق چې دی د آدم علیه السلام بچي دا ټول ناس دي او د دې ناس نه دلته مراد اطفال دي ما تاسو پنځه ځای د لفظ ذکر دی او هر ځای ته هر ځای مصداق بدل دی نو دلته د ناس نه مراد اطفال دي دا واړه دي مراد دي یعنی رب الصغار ورته وی رب الاطفال ورته وی دا زو دلیل په دې باندې څه دی دا لفظ د رب دی ځکه چې لفظ د رب ما تاسو ویل دا د تربیت نه دی او تربیت ته څوک محتاج دي کشران ته چېرته سپین ږیری سړی یو عالم به نه روانې چې راځه زموږ تربیتي پروګرام دی ته سامع په شکل باندې راشه ابر دې نه وروسته څه تربیت حاصل کی په دې پوهېږئ د تربیت ضرورت اطفالو ته دی ماشومانو ته دی او دې وجې نه د ماشوم دا ذهن د دې مثال د تختۍ دی په تختۍ باندې که ته هر څه لیکې په لیکلی کېږي د دې وجې نه که ته وړو ته اسلامي تربیت ورکې نو صحیح مسلمانان به ساز شي او که ته دې ته تربیت نور تربیتونه ورکې څوک ورته یهودیت ښایي څوک ورته مجوسیت ښایي څوک ورته فرنګیت ښایي څوک ورته یهودیت ښایي څوک ورته څه او څوک څه کل مولود یولد علی فطرة الاسلام پیغمبر خوای هر ماشوم په فطرت اسلامی پیدا کیږي فابواهما یهودانه او یمجسانه او ینصرانه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د ناس ترجمه ده دا تربیت ته اطفال محتاج دي نو اعوذ برب الاطفال فنا غواړم په رب د وړو باندې ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دی مدبر دی انتظام دی او سلطنت دی ملک بادشاہ ته وي ملک الناس بادشاہ د نوجوانانو دلته د ناس نه مراد نوجوانان دي پناه حاصلوم په بادشاہ د نوجوانانو باندې
او د هغې وجه دا ده چې ملک بادشاه ته وایي او بادشاه هغه څوک چې هغه سیاسي لیډري په سیاست باندې پوهیږي او ځکه چې د ناسو نه ځکه نوجوانان مراد دي چې د ملک دا لفظ پرې دلالت کوي د ملک د دې وجې نه ځکه چې د سیاست سره د هلکانو ډېره زیاته دلچسپي وي نو ښه دا لکه پر قرآن مجید کې سیاست هم شته که نه او که نه دا خدای خلکو نه تپوس وکړه چې د جهالت پکې د علماو په صورت دی او د جهالت غونډۍ دي یاران دی څه خبر لري سیاست د برطانیې او د امریکې او د یهودو دا کفر دی دا بېدیني ده موږ سیاست علی منهاج النبوت ته وایو چې محمد مصطفی کوم سیاست کړی دی ابو بکر صدیق کړی عمر کړی عثمان کړی علی کړی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټولو کړی دی هغه سیاست یادو ساسا یسوسو سیاستن ساسا یسوسو نصرین سرون باب دی دا په معنا شاه ولی الله پوزی کبیر کوي استصلاح الخلق د خلکو اصلاح لټول خلق درستول او خلق په دین روانول دیتا وی سیاست اسلامی حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمه الله وی چې سیاست اسلامی سیاست او سیاست علی منهاج النبوت دا هي جزء من اجزائها دا یو جز دی د اسلام او دا سی جز دی لا ينفك عنه چې د اسلام نه جدا کیږي او دی وجنا اقبال رحمه الله اشاره کړی دیتا چې کله د اسلام نه سیاست جدا شوه دی نو چنگیزی راغلی ده بیا ننم چنگیزی ده ننم په پاکستان کې چې د اسلام په نوم باندې اساس شوی ملک دی دلته سیاست ځان له شوی دی او دین ځان له شوی دی څوک د سیاست ټیکهداران دي او څوک د دین ټیکهداران دي حالانکه دا یو شی دی او چې کلم د اسلام نه سیاست جدا شوی دی نو بیا د چنګیز په صورت کې ظالمان په مسلمانانو باندې همیشه مسلط کیږي د دې وجې نه تاسو چې کتاب الاماره د مشکات راواړوئ نو دا حدیث بس تاسو مخې له راشي دا زده کوئ ځان سره تا داسې بزرګان دي چې هغه د خدای په لار کې رواني او د جنت لارې خپله کړې ده خو دین هم خبر نه دی چې دا سیاست د اسلام یو لازمی جز دی او چې دا نه بیا اسلام نیمګړی دی نو هغه وایي چې هي جزء من اجزائها دا سیاست اسلامی د اسلام داسې جز دی لا ينفك عنه چې دا په هیڅ قیمت نه جدا کیږي او کتاب الاماره د مشکات کې تاسو دا وایي دا حدیث په تاسو له راشي هلته كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل سیاست په داغي پیغمبرانو کو چې پیغمبران یو کار کوي د اسلامي که غیر اسلامي تاسو ته تپوس کو كانت بنو اسرائیل او بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء تسوسو دا فعل فاعل دی هم مفعول به دا تسوسهم الانبیاء الانبیاء فاعل له تسوسهم د دې بنی اسرائیل سیاست بکو داږي پیغمبرانو کلما هلك نبی خلفه نبی ارواری یو پیغمبر وفات شو بل براغه هغه باغ چلو
او بیا پیغمبر خدا وی الا لا نبی بعدی، خبردار ما نه رستو بل پیغمبر نه راځي. هیڅ قسم پیغمبر نه زویلی او نه بنسپاتی لکه مرزا غلام احمد قادیانی چې دروغ دعوی کړی و زه پیغمبر یم، یا دروغ وی زما نه رستو پیغمبر نه راځي. نو بیا به سیاست اسلامی څوک چلی؟ ولکن یکونو خلفا، لیکن زما خلیفګان به راځي، ابو بکر به راځي، عمر به راځي، عثمان به راځي، علي به راځي، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا ټول به راځي او دا سیاست اسلامی به چلی. او دې ته ووایه چې د سیر نه سور وړی پخې مولوي صاحب او جنتی صاحب چې ته اسلامي سیاست هم د اسلام نه بار کې، نو بیا خو به د هندوانو، د سیکانو او د انګریزانو، د امریکانیانو، د برطانیې والا راج به په تا باندې سوري د پاسه نو. تو په څه طریقه باندې اقتدار ته لاړ شي او د مسلمانانو اقتدار به حاصل کړي کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حاصل کړی، ابوبکر او عثمان او علي او عمر حاصل کړی. نو ملک الناس، بادشاہ د نوجوانانو کې مې خبره کول، بادشاہ د نوجوان دا مدارک دا خبره دلته کړې ده. زمونږ د فقه اسلامي معتبر تفسیر مدارک دا وایي چې دا نوجوانان ځکه چې لفظ ملک دا ینبئ عن السیاسه، ینبئ عن السیاسه، دا د بادشاہ دا لفظ دی وایي دا د خبرداری ورکوي د سیاست اسلامي نه. اله الناس، دا د کوټې څلور ګوټونه دي. زما یو مقتدي مو شاګرد مې و، هغه راته دا یو ځل ویلي چې د کوټې مونږ ته دا ویلي شوي دي، بزرګانو راته ویلي چې د کوټې څلور ګوټونه او دا څلور واړه دعوت د ډکه کړي، یو ګوټ کې باندې سیاست را ننوځي. څه په خره باندې سواري کړي دا خلک. اله الناس، معبود د بوډاګانو، معبود د بوډاګانو. هلکان واړه خوشحاله شو، تاسو نوجوانان هم خوشحاله شوئ، خو زموږ د بوډاګانو نمبر پکې هم شته. اله الناس، دلته د ناسو نه مراد بوډاګان دي. نو معنا دا ده پناه حاصلوم په معبود د بوډاګانو باندې. او د هغې دی باندې منبع دی لفظ د اله، اله د الوهیت نه دی، او الها په معنا د عبد باندې دی. او د هغې وجه دا ده چې که سړی ډېر ناکاره وي خو چې کله سپینګیری شي نو خدای ته واپس شي. زمونږ یو مولوي صاحب و او زمونږ څه رشته دارو کې هم کابل مولوي صاحب ورته وی، نو هغه به د جمعې تقریر کوو نو دې بوډاګانو ته ویل چې ای بوډاګانو، که د هلکان ګډوډ ګرځي نو تاسو خو خدای ته راټیټ شوي یئ که نه، تاسو چېرته روان یئ. زه یم چې بوډا شي نو خدای ته راټیټ شي، نو چې بوډاوالي باندې هم سړی سم نه شو نو دا بیا ډېر لوی خطرناک بوډایي. حالانکه حدیث کې راځي چې الله رب العزت د سپینګیري د دې سپینو ویښتو ډېر لحاظ کوي، ډېر زیات لحاظ کوي. او سپینګیری د الله سره ډېر قدرمند دی، خو چې سپینګیری درست لار باندې رواني، درست عملي. او کنی په حدیث کې راځي ډېر بدنما الله تعالی ته هغه بوډا لګي چې هغه بوډا یې زناکاري، ای بوډا او زناکاري دا خدای ته ډېر بد لګي. بیا نو اله الناس، معبود د بوډاګانو، ځکه چې سړی بوډا شي نو مرګ ورته بیا هر وخت ځلیږي، مرګ ورته ځلیږي. او دا چې مرګ ورته ځلیږي به دا بیا سړی درستوالي طرف ته رواني. هغه خلک غرق دی چې مرګ ته ایر دی. چاته چې مرګ یادي ابه چرته غلطي نه کوي، ابه چرته ګناه نه کوي، ابه چرته بېدیني نه کوي، ابه چرته بد عملي نه کوي. نو معبود د بوډاګانو او دا پناه رسنه من شر الوسواس، د شر د وسواسه اچونکي نه. امام رازي دلته یو مثال ویلی، وایي ته چې په لار باندې رواني او دلته
مالک دی او هغه سره سپی دی. نو ته به پرې لار باندې څنګه دی او ډېر خطرناک سپی دی، ته به څه چل کې؟ نو د هغې دپاره مختلفې طریقې دي. یا به یو لوی لوړ چېرته ګوري، یا به ګټه ګوري، او ډېر لوی تکلیف به کوې نو لوړ به د کوم ځای نه را پیدا کوې، ګټه به د کوم ځای نه را پیدا کوې. خو که ډېر بې تکلفۍ سره ته ووایې هغه مالک ته چې او مالکه دا سپی دې ونیسه، نه به راشي او پرې سټ به ولخ به کېږي او ته به ترې روغ جوړ بولي. دا ابلیس د الله سپی دی او زمونږ د ازمایش دپاره یې په مونږ را پریښی دی. اوس د ده نه زمونږ بچاو نه کېږي، دا خامخا مونږ خوري. نو امام راضي وایي که دې په ځای سړی داسې الله ته متوجه شي او داسې وایي چې اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس، نو الله تعالی مالک ته چې وپرېږدي نو مالک یې قابو کولی شي. نو منګه ځکه د الله په پناه کې ځان ورکوو د ابلیس ملعون نه، من شر الوسواس، د شر د وسوسه اچونکي نه، د بدۍ د شر بدۍ ته وایي، د بدۍ د اچونکي نه. وسواس دا مصدر دی، خدا حمل مبالغتن دی، یعنی دا بلا بچی داسې دی لکه چې عین وسوسه دی. وسوسه ته څه ته وایي؟ د چا پړه کې غیر شعوري طور باندې یو خبره ورچول پټه. ابلیس دا کار کوي. زمونږ د زړه کې خبره وشي دا پلانې به څنګه دی سر یې کړی دا به څنګه را رستو کې، دې پلاني ته به دا لار څنګه تنګه کې، دې پلاني ته به کویې څنګه وکني، د پلاني نه به مال څنګه ووې، څنګه به به مال مړ کې او دا به تی ووې. دا قسم ته وسوسې شیطان اچوي. دی وجنا سید قطب شهید او سید مودودی رحمت الله علیهما دواړو دا خبره کړې ده چې په دې زړه کې د انسان په زړه کې دوه چوکۍ دي، دوه تاڼي دي. په یو کې ابلیس او د هغه پولیس ناست دي او په یو کې د الله فرشتې ناست دي. کله چې تا پر زړه کې نیکۍ طرف ته او د نیک تصوراتی، نیک جذباتی، د دین تصوري، نو پوه شه چې فرشتو کار شروع کړی دی. او چې کله غلا غلطۍ ته، بېدینۍ ته، بدعملۍ ته، بدچلنۍ ته، د خدای او رسول دشمنۍ طرف ته توجه پیدا کېږي، ته پوه شه چې پیریانو کار شروع کړی دی. دقسې په حدیث کې هم راغلي دي. دا زمونږ په زړه او سپړو کې د شیطان چوکۍ ده دننه، خو د الله د رحمان د فرشتو چوکۍ هم پکې شته دی. نو ځکه وایي دا عین وسوسه ده د بلا بچې. او وسوسه ته وایي الصوت الخفي، پټ غوندې آواز دی، پټه غوندې خبره ده چې پړه کې راغورځېږي داسې. او مصدر کله په معنا د اسم فاعل میں موسوس او الخناس، خناس پټیدون کی ته وایي، خنسا پټېدلو ته وایي، او خناس دا دی چې ریوس ګیر لګوي. او د هغې وجه د په حدیث کې راځي چې د شیطان دومره خړتم دی لکه راتي دا خړتم نه وي، دقسې خړتم دی. او دا یې د انسان پر یې زړه باندې لګولی دا خړتم، سمه جوره پې پرتی، او دا قسم قسم ناکارۍ طرف ته رضا کوي، دا قسم ناکارۍ چې موبایل کې به نن څه شی ګورو مونږه، دا هلکان د ورځې دا تصورات کوي. او ماخوستن د کورونو نه وتي او بار ناستي او چاډالې مخې ته نیولې او جنۍ ورته ګډېږي ډمه، او مور او پلار یې دننه ناستي چې زما بچی که نه دا زبردست ځوان دی، نو بل ورته ویله مړ راوړي. نو بیا دا تمامه دنیا په هغې تنګوي خلک چې هلکه دا به تا وجلی او که دا به چا وجلی، دا دې مور او پلار وجلی چې دا چاډالې وله ورکړی او بار یې د هلکانو سره کېنولی. دا دې مور او پلار وجلی، چا وجلی دی؟ خدای وله نعمت ورکړي، دا نعمت د سنبالولو طریقه هم نه ورځي جاهلانو له چې هغه نعمت څنګه سنبال کړو. نو خناس حدیث کې راځي دا خړتمې رسي ښیي. نو چې کله انسان الله یاد کی
او د الله ذکر شروع کی نو دی ریوس ګیر دا کې سیرات خړتم راکاږي شاته. او چې کله بیا انسان غافل شي او په لهو لعب کې وردن نشي نو بیا دا مخو کراولي او پر یړه باندې انسان تکیږي. حدیث کې راځي چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې چلیږي لکه وینه چې چلیږي. د دې نه موږ څنګه ځان بچ کړو؟ څنګه به دنه موږ خلاص شو؟ د الله رب العزت په توفیق به موږ د ده نه بچ کېږو. که نه نو دا څوک پرېښي نه دي. د دنیا د جهنم دپاره د دومره لوی کار کړی دی چې په حدیث کې دا راځي چې آدم علیه الصلاة والسلام ته به الله تعالی ووایي چې آدم د دې خپلو بچو نه هغه جماعت او بعث النار پورته کا. نو آدم علیه السلام به خواست وکړي ربه څونه؟ ویل په 1000 کې یو کم زر جهنم طرف ته اولیږه. یو کم زر دا جهنم ته یو جنت ته. دا دونه کار چا وکړ؟ رښتیا ووایه د کافر بچی دی که نه چې دومره محنت یې کړی دی او دومره کوشش یې کړی دی چې هر انسانانو کې زرې د جهنم دپاره تیار کړي دي. صحابه کرامو خفګان ظاهر کړه. رسول الله ته د الله پیغمبره نو بیا خو بس موږ خو بس بیا خطرناک دا څنګه چل دی چې په زرو کې یو کس کوم دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا جوج او ماجوج نه دي؟ دا جوج او ماجوج دا زمونږ را خلکو زوزي مازوزي وي. دا جوج ماجوج د هغې نه یو کم زر او تاسو پکې یو یی. تسلی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا ورکړه. نور خبره خدا خطرناکه خبره ده. نو خناس خبره مې کوله. الذي دا هغه خناس دی یوسوس فی صدور الناس چې دا وسوسې اچوي په سینو د نیکانو کې. ته خو زه مولا یم، زه تبلیغي یم او زه طالب یم، تا او ما پسې شیطان لګېدلی دی. ډرم ډلې ته څه نه وایي، یهودیانو ته څه نه وایي، هندوانو ته څه نه وایي، سیکانو او دهریانو ته څه نه وایي، چینیانو او روسیانو ته هېڅ نه وایي. بړې په چا پسې راښکلي دي؟ ما او تا پسې راښکلي دي. دلته د ناس نه مراد نیکان صالحان دي. ته وایه زه نیک یم، ته نیک یې خو تا دشمن په تا پسې تاک کې پروت دی، تا پسې بړې والي دي، تا پسې اسلحه راګېستې ده، تا خرابوي، تا وجني. او دې داسې مثال دی پخوا به پرې میلو کې داسې چلو پرې میلو کې چې دا دغه به دا مالونه به یې اخیستل دلالان. نو هغه به یو لوی پړی راګېستی او د دې مالونو د سر دپاره یې پکې ځای کړی و، وندر شان و وندر. نو چې کوم سخې کاټې سنډا میخه به یې اخیستل نو پای کې بیا ورکول، بیا نور اخیستل او بیا هلته 2 ونو ته تړلي. دقسې شیطان داسې وندر خور کړی دی. امریکایان یې پکې ټول ورکړي، یورپیان یې ورکړي، یهودیان یې ورکړي، قادیانیان یې ورکړي، دا دهریان یې پکې ټول ورکړي، دا هندوان دا مودي هم پکې ورکړی دی، ټول یې پکې ورکړي دي. او موږ ته نه بار ګرځو نو موږ پسې چانټ شروع کړی دی او منافقان یې پکې ټول ورکړي دي، دا فحاشان او عریانان یې پکې ورکړي دي. اوس دا کم ډډې ته ګرځي دې پسې ابلیس کار شروع کړی دی. نو دا مې تاسو دې لپاره ویل چې موږ د شیطان هدف موږ یو، د شیطان نصب العین د نیکانو بربادول او خرابول دي. نو دې وجې نه یوسوس فی صدور الناس، وسوسې اچوي، پټې پټې خبرې ور اچوي پړونو د نیکانو کې. مړه ته خو جنتي یې، اوس په دې وایې ته خو جنتي. نه بیا وایي ما بله شپه په جنت کې ناست وم او یو مقتدي مې سر په دې یو ډوني ایښی و او بل په دې ایښی و او ما په پرلت غږېده، په جنت کې مې پرلت والی و. دا ورته شیطان ښیي چې ته خو جنتي یې، جنتي. او ستا چې کوم مقتدیان مني دا په تاسو په جنت کې، چې کوم نه مني دا به جهنم ته ځي. په دې باندې خلک یاروي. نو وایي
وسوسې چي په سینو د نیکانو صالحانو بدان خو هغه هسې ملګري کړي په هغې نور څه کوي. او من الجنة والناس دا خناس یوازې پیرې نه دی چې تی نه یې نیوې زه به تې ځان څنګه ساتم، دا د انسانانو نوم دی. یعنی خناس دوه قسمه دی، یو جنی خناس دی او یو انسی دغه دی خناس دی. ابلیس دوه قسمه شوی دی. اوس علما وایي چې دا کم جنی شیطان دی دا ډېر روست دی، دا ډېر کمزوری دی، دا په اعوذ بالله د سړي نه ځي په چا باندې؟ په اعوذ بالله باندې، چې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس منډه کي. حدیث کې راځي، د بخاري حدیثونه دي چې کله اذان شروع شي دا جنی شیطان منډې وایي او باد پرېږدي، او هغه آواز پرې چې هغه باد پرې چې آواز ورسره وي، پوهېږئ که نه؟ منډې وایي. او چې کله بس شي بیا را منډه کي، چې بیا اقامت شروع شي بیا منډه کي پیغمبر خدا وایي او باد پرېږدي. نو هغه په اعوذ بالله باندې او د الله په نوم باندې چې ذکر کېږي هغه باد پرېږدي. خدا جنی انسی شیطان دونه حرامي دی چې دا 13 سپارې قرآن ورته وایي د تا نه ناخوا کېږي، سوی ګمراه کړی نه، سی بېلارې کړی نه، سی غلط کړی نه، د الله او رسول دشمني در نه احساس کړی، هغې پورې دې نه پرېږدي. نو ډېر خطرناک دی. د یو علاج دی چې ښه دا ډمبرې لرګی د غره کې راورېبلی او دا دونه غني پکې هغه نه اعتمادي کړي نه وي او ورته یې ونیسي او یو څو لوړی ووې او دا غوټۍ وینه پرې راوځي، د دې شیطان انسي نه به خلاصېږي. نو الله تباه کوي دی، غرقوي دی، بل طرف ته دې بوځي. من الجنة والناس پوه شئ پرې باندې؟ دا د پیریانو نه هم دی او د انسانانو نه هم دی. دا د دې قرآن مجید آخري صورت او د ختم دا طریقه د ختم خو موږ د بخاري سره انشاءالله یو ځای کوو، خو تاسو ته خو خپل وکړم که نه څه پته لګي که پورې زه پرې بل طرف لاړ شم یا تاسو بل طرف ته لاړ شئ، نو چې دا خپل ختم وکړو بیا به د بخاري سره انشاءالله یو ځای کوو که خیر. نو طریقه حدیث کې راغلي بخاري بابي ښی دی چې الله ته کوم عمل ډېر منظور دی، الادوم وان قل، همیشه چې سړی کوي همیشه اق عمل الله ته ډېر محبوب دی. اگر چې لږ ولی نه وي 2 رکعاته نفل کوه خو همیشه یې کوه، دایما یوه پیسه ورکوه د الله په نوم خو همیشه یې ورکوه. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ او په حدیث کې راځي چې د مجاهد عمل الله ته ډېر زیات دغه دی چې دی د جهاد نه راشي او د جهاد آلات او ساز و سامان یو ځای کې په کور کې زوړه د ملک د دفاع یا د مسلمان د دفاع آواز وشي چې راوځئ مسلمانانو د الله د دین په دشمنانو پسې، نو بس زه به روانېږم. وایي دا الله ته ډېر زیات دغه دی. دقسې د قرآن په ختم کې د اسلافو دا طریقه دغه شوې چې من الجنة والناس وې فوراً به یې راواړې، داسې به یې نه ږدي، فوراً به یې راواړې او د مخکې طرف نه به شروع کړي. او دې کې دې ته اشاره ده چې قرآن د مسلمان د ژوند وظیفه ده. قرآن د مسلمان د ژوند وظیفه ده چې دی ژوندی بس قرآن به وایي، قرآن به خلکو ته ښایي، قرآن به د خلکو نه زده کوي، قرآن به خلکو ته ښایي. قرآن ځکه چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، خو تاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن وایي او قرآن خلکو ته ښایي. د قرآن استاذ ته معلم خیر وایي، د قرآن استاذ ته مبارک وایي. خیر او برکت ډک انسان دقه دی چې د قرآن معلم او استاذ ساز شي. ځان د قرآن معلمان ساز کوي، ځان د قرآن طالب العلمان ساز کوي، د خپل زندگی دی قرآن ته وقف کوي. بس نو موږ بله لار نشته سوا الله ته د رسایي نه. حدیث کې راځي چې د قرآن د الله رسۍ ده، یو سر د خدای سره دی او بل د مخلوق سره دی. که څوک الله ته ځان رسۍ دا کلکه ونیسي الله ته به ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. تمام ثناګانې صفتونه ثابت دي الله رب العالمین لرا. الرحمن چې به اندازې مهربان، الرحیم زیات مهربان دی.
مالک یوم الدین واقدار او بادشاہ د ورځې د جزا او د بدلې دی ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت کو منگا ولا نعبد غیرک د بل چا عبادت نه کوو و ایاک نستعین خاص تانه مدد غواړو د بل چا نه مدد نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم روان کمنگا پلار برابرا کلک کمنگ پلار برابرا صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیہم چتا احسان کړي پاگی باندې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چې نه دا غصه کړي شوی پاگی باندې او نه گمراهان دي آمین. خدای دا دعا زمونږه قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم الله واقف دی په معنا دی حروف باندې دا مقطعات قرآنیه دی. ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب چې دا مرتبه عرش معلا ته رسېدلې ده لا ریب فیه شک نشته په دې کې چې دا د جانب د الله نه دی هدى للمتقین لار ښوونکې پرهیزګارو له دی. پرهیزګار څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب کسان دي چې ایمان راوړي په پټو پټو خبرو الله یې نه لیدلی جنت نه دی دوزخ نه دی. ویقیمون الصلاة همیشه ودرئ مانځله ومما رزقناهم ينفقون او ځنې د هغه مال نه چې موږ ورکړی خرج کوي په لارو د خیر کې. والذین یؤمنون بما انزل الیک کسان دي چې ایمان راوړي په کتاب چې تا ته نازل شوی قرآن وما او په کتابونو انزل من قبلک چې نازل شوي مخکې ستانه وبالآخرة هم یوقنون خالص په آخرت باندې هم دوی یقین کوي. اولئک علی هدی من ربهم دا کسان چې موصوف په دې پنځو صفتونو دي علی هدی من ربهم دوی دي په سمه لار د جانب د خپل پروردګار نام چې دا پنځه صفتونه چا کی په دې دنیا کې به په هدایت باندې رواني الله ته به ورسي. واولئک هم المفلحون او دا کسان موصوف په دې پنځو صفتونو هم دا کامیاب دي دنیا او آخرت کې. د مومن کامیابی دارا چې الله ته راضي شي بس. د مومن کامیابی سره فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هغه سړی کامیاب دی چې اور نه ډډې ته کړی شو او جنت ته وردننه شو. الله وایي دقه کامیاب دی. اصل کامیابی د مومن دا ده چې الله ته راضي شي. داسې یو سړی وایي که نه چې یا لیت بینی و بینک عامر یا لیت بینی و بینک عامر اے افسوس دی چې زما او ستا منځ کې د روغی ای الله. عامره روغی ته وایي. یا لیت بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب او زما او د ټول مخلوق منځ کې د نالګي سپروا مې پې نشته. یا لیتک تحلو والانام مریرة اے اللہ ته دې زما سره خوږې دا ټول خلق دې راته تراخی هېڅ پروا مې پې نشته. یا لیتک تحلو والانام مریرة ویا لیتک ترضا والانام غضاب اے اللہ ته دې رانه خوشحاله دا ټول خلق دې راته غوسه هېڅ پروا مې نشته. دا خلق به څه وکړي چې ډېر انتهایي ظلم در څه کوي مړبري کړي خو د الله نه به چېرته ځې د مرګ نه هم تېرېستو نه شي خلاصېدی. داسې الله طرف ته را متوجه شئ داسې الله تعالی طرف ته ورخپل شئ ففروا الی الله چې د هغه نه موږ د مرګ نه وروسته هم نشو خلاصېدی. انسان به سي او دغه کار به سي د هغه سزا به سي به لنډۍ څه به ختمه شي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوه کړي. دعا وکړئ چې الله تعالی موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوه کړي. د سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام الله دا په تمام جهان کې خاص طور پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت یې تباهی کړي. الله په تمام دنیا کې د اسلام بیرغ اوچت کړي مسلمان له ترقي او غلبه ورکړي. کافران په هر ځای کې مغلوب کړي ذلیلي کړي دا مالونه ختم کړي دا ټکنالوژي ختمه کړي دا جته ختمه کې. خدای د افتراق شکار کې خدای د مسلمانانو د دنیا په کونه کونه کې د ظلم په بټۍ کې دلیږي. خدای د هغې د نجات دپاره هغه وکړي. خدای کم منافقان په اسلامي ملکونو کې
چې هغه د کفارو ایجنټي کوي او د کفارو دپاره کار کوي او د کفر دپاره په مسلمانانو کې کار کوي او مسلمانان کافرانو ته ذلیل کوي او غلامان کوي. الله دغه منافقان ورسره غرق کړي او موږ ترې خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه